تمهید په تور باندې یو خبره مخ په وړاندې کیدم دا غینه بعد بیا د نکاح په باره کې شپږ مهم خبرې راوړم. اسلام د الله جل جلاله د طرف نه رسول الله ته ورکړی شوی دین دی. کافرو ام د الله جل جلاله ذات مانو خو عناد کاو. کافرو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څخه حسد دومره کاو چې چون کې زمنګ د برداشت خبرې نه دی په منګه باندې زور مراولا. منګ ته مو آیا چې الله جل جلاله دا حکم کړل بلکې یاتی بل کتاب راولا یای بدل کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي ان اتبعوا الا ما یوحى الی. زب اغه سویم چې د سما ته زما خالق لا یزال رب اغه ما ته دعوت را کړل ما ته وحی کړل. کافرو چې کله دا واوري دو عجز شو نو اغه پروپاګاندا دا مشهور کړه دی نبی چې دا کم کتاب را ولډه دا د الله د طرف نه دی. ستاسو ذهن کې یو سوال راتله پکار دی او سوال دا دی چې دا څنګه د الله جل جلاله د طرف نه دی. تاسو خو بخپل اوري ستاسو خلک ته متاثر کیږي دې طرف ترامنډوي بیا دا څنګه د الله د طرف نه دی. دای په وجه د جهاد د انکار په وجه باندې دای د حسد د وجه نه د قران نه انکار کاو نو پروپاګاندا مشهور کړه. کله چې خلک د دلیل جواب نشي کولای بیا پروپاګاندا مشهور کی لکه د موجوده دور کې بعضی خلک ک تاسو ګورئ په د خپل معاشره کې کله چې ورته موږ دلیل وایو دلیل د فقه حنفي مطابقي هغه بیا یو پروپاګاندا کوي د امام ابو حنیفه نه سند وخایا دا وجه سي د په دې دلیل جواب نشي کولای. کله چې د دلیل جواب نشي کولای دا عوامو په ذهنونو کې په نوې طریقه باندې غند وراچي د قشان کافرو ته نبی عليه الصلاه والسلام وای زدا اغه صدا ودر کوم د سره د سچ ما تخپل رب العالمین وحی کوي. کله چې نبی علیہ السلام دا خبره وکړه کافرو پروپاګاندا مشهور کړه دا دی نبی د ځان جوړ کړي کتاب دی دا د الله د طرفه کتاب نه دی. الله جل جلاله قران کې آیات نازلای قل ان اجتمعت الانس والجن الا ایاتوا بمثل هذا القران کچرت دا کافر را جمع شي د دیوسه جنات مرګري شي ودعوا شهداءکم من دون الله دی خپل سرداران را جمع کی دی خپل خط دی خپل فصیح او بلیغ شاعران را جمع کی ته قران په شانتی کتاب نشی راوړي. الله چیلنج ور کوي فاتو بسوره من مثله دریم نمبر چیلنج ور کوي زمانه بي پورا کتاب راوړل کافرو تاسو نران شي تاسو داسي کتاب راوړي الله ته کتاب را نوړو. الله جل جلاله سوره یونس کې چیلنج ور کوي فاتو بعشر سور من مثله لا سورتون راوړي کافر دینم عجز کړو دا د الله جل جلاله یو ترتیب دی. دریم نمبر رب العالمین چیلنج ور کوي فاتو بسوره من مثله یو کتاب امران نوړو تاسو له سورت امران نوړو تاسو یو سورت راوړی کافرو ته الله دا چیلنج ور کوي. چرته تاسو غور کړل په دې خبره کافرو ته چې الله دا چیلنج کله ورکو دا غو سره دې بعد نه جواب نه کله چې ورسره جواب نه نو پروپاګاندا به مشهور کړه جی دا خو ساحر دی او پنن دور کې چې خلک عجز شو د دینه نو هغه لفظ شروع کو چې دا نبی خو جی مین میډ دی ماوي که زمانه بي مین میډ دی تاسو دومره نالج درسه دی ته دا معلومه ولای شي نبی عليه السلام مین میډ دی. مین میډ مطلب څه دی دا انساني ایجاد کرده کتاب دی ماوي ته خدا غنه بي مین میډي وجه دادا ته هغه په دعوت کې خیانت را باسي ته هغه په الفاظو کې د غلطۍ را استلو کوشش کوي اره میدان تراشه تر دې پشان کتاب جوړ کا زب امنم تمن میډ پیجنې کچرته دیشان کتاب نشي جوړولې بیا ماویل واورا د الله د طرف نه نازل کرده کتاب دی. هغه کتاب نبی علیہ السلام دنیا تراول دنیا ته هغه کتاب پیش کو دا د اسلام حقانیت دی. 1448 سال وشو ترنن پوری دا چیلنج چلیږي زبدي دلایل نه دا چیلنج ترنن پوری چلیږي د قران مجید چیلنج دی. کافرو تاسو را جمع شي خپل سرداران را
را جمع کئ خپل مشرانم را جمع کئ یو صورت صرف د قران پشان راوړی تر نن پوری را نوړو بیا اجیسه منل پکار دی نبی علیہ السلام کم دعوت راوړل په هغه دعوت ل پکار دی د هغه دعوت منل پکار دی د هغه دعوت نشر اشاعت پکار دی په هغه دعوت کې رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام مکمل ضابط حیات راوړل رب العالمین فرمای سورۃ الفتح کې اخیری نمبر آیات نو لاندې آیات ده والذی ارسل رسوله بالهدى الله دا رسول را لګل په هدایت باندې و دین الحق د چکم دین راوړل دا اسلام حق دین ده سره پاره راوړل د انسانیت د پلاو کامیابی د پاره راوړل الله یو اده زماده لیظهره علی الدین کله دا دین صرف د مصطفی د پاره نه ده دا دین چې دراوړل دا صرف د صدیق عمر عثمان د پاره نه ده دا دین صرف د اصحابو د پاره نه ده دا دین صرف د عربو د پاره نه ده اره د چې کم دین راوړل دا د تمام انسانیت د پاره ده دی وجنا الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي تا ته چې کم دین در کوم ما که ادم زمکه تلی گله ادم د خاص ټیم نبی ما که نوح زمکه تلی گله نوح د خاص زمانی نبی ما که ابراهیم زمکه تلی گله ابراهیم د خاص قوم نبی ما که اسماعیل زمکه تلی گله اسماعیل د خاص زمانی نبی ده ما که یوسف زمکه تلی گله یوسف د خاص زمانی نبی ده ما که هر نبی زمکه تلی گله یاد زمانی سره خاص ده موسی خاص قوم تراغله عیسی خاص زمانی تراغله داود خاص قوم تراغله آدم خاص قوم تراغله نبی یاد ساته ته خاص قوم ته نه راغله ته د عربو ام نبی ته د عجمو ام نبی ته د نارینو ام نبی ته د زنانو ام نبی بلکې دا وېما الله رب العالمین د کم سیز رب ده مصطفی د هغه سیز نبی ده الله رب العالمین ده مصطفی رحمت للعالمین ده الله رب العالمین د عرش رب ده مصطفی د عرش نبی ده الله د ملائکه رب ده مصطفی د ملائکه نبی ده الله د کائنات رب ده مصطفی د کائنات نبی ده الله د مشرق رب ده مصطفی د مشرق نبی ده الله د مغرب رب ده مصطفی د مغرب نبی ده الله د شمال رب ده مصطفی د شمال نبی ده الله د جنوب رب ده مصطفی د جنوب نبی ده کم سیز الله رب ده د هغه سیز زما محمد نبی ده ما که ادم زمکه تلی گله آدم د خاص قوم نبی ما که نوح زمکه تلی گله نوح د خاص قوم نبی ما که هر نبی لګله داغه نبوت خاص ده یا د زمانه څخه خاص ده یا د قوم څخه خاص ده د موسی علیہ السلام نبوت خاص ده د زمانه سره خاص ده د قوم سره خاص ده کله چې موسی د زمکه زی الله نبی را لېږي کله چې عیسی د زمکه زی الله نبوت ختمي مصطفی نبی را لېږي کله چې آدم د زمکه زی الله شیس علیہ السلام نبی را لېږي کله چې شیس د زمکه زی الله ادریس نبی را لېږي کله چې ادریس د زمکه زی الله نوح نبی را لېږي کله چې نوح د زمکه زی الله ابراهیم نبی را لېږي کله چې ابراهیم د زمکه زی الله اسماعیل نبی را لېږي کله چې اسماعیل د زمکه زی الله یعقوب نبی را لېږي الله اسحاق نبی را لېږي کله چې اسحاق د زمکه زی الله یوسف نبی را لېږي کله چې یوسف د زمکه زی الله موسی نبی را لېږي کله چې موسی د زمکه زی الله هارون ته نبوت ورکوي هارون پس مکن نبی ګرځي مال یاد ساته جسه کله چې نبی راسي نبی د خاص قوم سره ده یا نبی د خاص زمانه سره ده لیکن کله چې د مصطفی نمبر راغی تر خاص قوم نبی نه نبی ته صرف د عربو نبی نه تر عربو ام نبی تر عجمو ام نبی تر مشرق ام نبی تر مغرب ام نبی تر شمال ام نبی تر جنوب ام نبی بلکې دا وېما د کم سیس رب ده د هر هغه سیس زمان نبی ده د هر هغه سیس زمان نبی ده بیا یاد ساته الله زمان نبی ته نبوت ورکړل دا نبوت خاص نه ده بلکې دا نبوت والا حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام
حضرت ادریس علیہ السلام هر نبی ته ګورا الله چې کله نبی را لېږل قرآن مونږ ته ویلي الله د هر نبی نه یو وعده علی وعده قرآن ذکر کړه وعده د رب دا الله فرمایي ما د هر نبی نه دا دعوا غسته ما ته دا وعده غسته دا کچرته ستا په دور کې زما نبی محمدي مصطفی راشي ته پاغه ایمان هم راوړي ته هغه تصدیق هم کې خپل قوم ته دعوت هم ورکې ته هغه مدد او نصرت هم کې نو بیا وایم حضرت آدم علیه السلام زما په نبی ایمان راوړل آدم علیه السلام خپل قوم ته نبی دی زما د نبی امتی دی ادریس علیه السلام زما په نبی ایمان راوړل ادریس خپل قوم ته نبی دی زما د نبی امتی دی نوح علیه السلام په نبی علیه السلام ایمان راوړل خپل قوم ته نبی دی زما نبی ته امتی دی موسی علیه السلام زما په نبی ایمان راوړل خپل قوم ته نبی دی زما نبی ته امتی دی عیسی علیه السلام زما په نبی ایمان راوړل د خپل قوم نبی دی زما د نبی امتی دی دیو جن رب العالمین قرآن کی فرمائی من یطع الله والرسول چا چې د الله اطاعت وکړو والرسول زما د مصطفی اطاعت وکړو فاولئک مع الذین انعم الله به هغه خلق سمر غره کی پچا چې الله انعام کړي انعام والا سوق دی من النبیین نمبر 1 انبیاء والصدیقین نمبر 2 صحابہ والشهداء نمبر 3 شهداء والصالحین نمبر 4 اولیاء یا وایا اجسب هر نبی زما په نبی ایمان راوړل دیو جن من النبیین پدې کې آدم هم ده من النبیین پدې کې نوح هم ده من النبیین پدې کې ادریس هم ده من النبیین پدې کې موسی هم ده من النبیین پدې کې عیسی هم ده 1,24,000 انبیاء په من النبیین کې د نبی علیہ السلام امتم رب فرمای کله چې زما په نبی ایمان راوړ زما اطاعت وکړه د مصطفی اطاعت وکړه تبه د انبیاء سره سوال پکار دی نبی درجه اوچته ده امتی څنګه د نبی سکه دیشي جواب داده هر نبی زما په نبی ایمان راوړل رب ته فرمایل دي کستا مصطفی زما دور کې راغې صرف ایمان راوړم اره سبه نصرت هم کوم امت ته دعوت هم ورکوم تصدیق به هم کوم پښ پناه به هم ودرېګم داغه سره به محبت هم کوم زما په نبی ایمان راوړل دیو جن رب ما ته فرمایي ک تاسو ایمان راوړ تاسو بم د انبیاء په سب کې پاسي وجه دادا ایمان تام راوړل ایمان نبی راوړل ایمان تام راوړل ایمان نبی راوړل پچام راوړل اطاعت د الله کړل اطاعت د مصطفی کړل مقام رب دا در کړل د انبیاء په سب کې تاسو شمار کړل بہرحال دا ما په تمهید په تور تاړه نور دا طولانی موضوع ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته فرمایي ک چرتا زره زما ته تا دومره لوی شریعت راکو زبر دې شریعت دعوت ورکو د دې شریعت دعوت بز چاته ورکو سوال دا دی د ځمکې هر فرد ته د دې شریعت دعوت رسول غواړي رسول اقدس علیه الصلاۃ والسلام صدا فکر زه خو تبوک ته تلم زه خو طائف ته تلم زه خو مدینه ترالم ما خو مکی خلکو ته دعوت ورکو ما د دعوت د پاره خپل کوشش وکړو الا تر دې حد پوری قوم تلالم ما ورته ستا وحدانیت وایو چا د کلینه وستما د اغه نه بعد طائف تلالم ستا د دین د توحید دعوت می ورکو اغه خلکو په یینو کې ستور کړما اے زما ربا ما ستا د دین د پاره مدینه منوره ته هجرت وکړو اصحاب زما مرګستیا وکړه الله تا خو زره خاص قوم نبی نعیم را لګله مکه ما فتح کړه اغه ته ایمان نصیب شو مدینه ته ما هجرت وکړو اغه په ما جان پیدا کو ایمان راوړو الله طائف تلالم الله تبوک تلالم ستا د دین دعوت می
ورکو رب العالمین تمام ازمکی ته خزن نشم تله ز تبوک تلالم ز طائف تلالم ز مکی تلالم ز مدینه تلالم الله استاد دین ضرورت استاد وحدانیت ضرورت مشرق ته هم ده استاد وحدانیت ضرورت مغرب ته هم ده شمال ته هم ده جنوب ته هم ده الله مات جماعت راکا زما رب ورته فرمای اے نبی پروا مکوا زبتا تو جماعت درکم زما نبی ته جماعت ورکو یو جماعت نه دی ورکړي رسول اقدس ته درې جماعت ورکو نمبر 1 جماعت ورکو ازواج مطهرات زما نبی 25 سال په عمر کې د حضرت خدیجه الکبرى سا نبی علیہ السلام نکاح کړه د 40 سال پورې حضرت خدیجه الکبرى زما د نبی په نکاح کې دا حضرت خدیجه الکبرى کله دنیا نه لاړه الله رب العالمین زما نبی ته کله نبوت ورکاو ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پس مکه موجوده وا زما په نبی ایمان راو زما د نبی حوصله افزایی وکړه هغه سره مدد وکړو خپل تمام مال خپل جسم دای د رسول الله د پاره پیش کو په دې وجه باندې نبی علیہ السلام دویمه نکاح نه وکړي لیکن کله چې رب فرمایي هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله الله فرمایي اے نبی تر خاص قوم نبی نه نبی تبع تمام ازمکه تا زما وحدانیت رسه صرف رسول ندی بلکې د دې غلبه دا پس مکه غالب کې زما نبی سب فکر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب فکر دے ارے دا تمام دین بز څنګه دنیا ته رسوم الله ورته بات کې ازواج مطهرات ورکړو یو بیبي ور نکا وجدارا زما نبی تبر کور مسائل ورکه څنګه کافرو اعتراض کاو حضرت سلمان فارسی مدینه منوره په کوڅو کې روان دي يهوديان تتاشو اور تو استاسو دا نبی عجیب نبی دے سلمان فارسی فرمائی ارے وجہ صدا ورته تاسو تر وړو بول طریقم خی دا څنګه مسائل تاسو ته خی سلمان فارسی کی ایمانی غیرت جوش و جذبہ دیو جن سلمان فارسی فرمائی ارے یہود یاد ساتي ما ته زمان نبی صرف دان نخی ولی امتیاز پدې طریقه کوا زمان نبی د غټو بول طریقم خی د وړو بول طریقم خی زمان نبی ما ته د ناست طریقم خی ما ته زمان نبی دام خی مقبله تمخ کوا مرتشا کوا فخر سره ما زمان نبی ما ته وړا مسل اخی سلمان فارسی راغه یا رسول الله یهود لار کې ګر کړم استهزاء کولا سنن ابي داود جلد نمبر 1 کتاب الطهارت باقی کی رسول اللہ علیہ السلام روایت دے نبی علیہ السلام ورته فرمای سلمانا انما انا لكم بمنزله الوالد لستاسل بحیثیت د والدیم پلار بچی له پوزم پاکي پلار ورته پیزار طریقم خي پلار ورته د لباس طریقم خي پلار ورته یونیورسيټي مدرسه خي زمان نبی په مثال د پلار دے د هر امتی د پارا دیو جن نبی علیہ السلام ورته وای زب تاسو ته هر طریقم خم داخله کی استهزاء ټوکی کوي دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ضرورت ده د کور مسائل دي بظاهر نشي بیانوله خلق تعجب کوي نبی علیہ السلام مقام مرتبه سمره بلند او بالا ده دا ولی مسئله بیانې دا خود کور مسئله بیانې زمات نبی پسات کی حیا زمات نبی پسات کی شرافت پاغه کی عظمت پاغه کی برکت پاغه کی حیا دیو جن حدیث مبارک کی راسی ابواب النکاح سنن الترمذی حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی اربع من سنن المرسلین سلور کارون تمام انبیاء و صفاتو نمبر 1 الحیا اول پک حیاوا دیو جن بظاہر ارچات مسئلہ نشو بیانولے دیو جن رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ بی بیان ورکړي نبی ته ټینشن مالا نبی ته پروا مکوا نبی ته پروا مکوا ما تا ته بی بیان درکې تخلوت کی مسئله بیانوا اوی په جلوت کی نور زنا نو ته بیانې زنانه بلال شیخ خپل خاون ته بیان کی خاون به خپل شاګرد ته بیان کی شاګرد به خپل شاګرد ته بیان کی امت ته مسئله ملاو شي زمان نبی راسی ام المؤمنین عائشہ مسئله بیانې د نبی علیہ السلام د کوروالی طریقه داوا د نبی علیہ السلام د شپې عبادت داو زما د نبی د کور عادت داو نور
زنانو ته ام المؤمنین بیانې هغه زنانه لاړ شي کور کې خپل خاون صحابي ته بیان کی صحابي تابعی ته بیان کی تابعی تبع تابعی ته بیان کی تبع تابعی محدث ته بیان کی محدث په کتاب کې محفوظ امت ته ورکی رب فرمای مصطفی پروا مکوا ستا دین به غالب کیږي دا دین بس مکه تر راسي دیو جن زمانه بیت یو بیبي ور نکا په وخت نکاح کې نه نکاحګان نه بیبيانه دا زمان نبی تر رب ورکړي نه بیبيانه ماته ته درکړي ته مسأله بیانوا یو بیبي نه یې رشوا دویمه بیبي به ور یاد کی یوی بیبي یو چاته بیان کا دویمه بیبي به بل چاته بیان کی د کور طریقې امت تو خو دې دویم نمبر سوال راغې اجي صاحب سوال داره نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي ما جماعت در کو جماعت د صحابي مصطفی دے اے نبی یاد ساتا ما تمام ازمکتا په هر دور کې خپل نمائندہ لګل نبی وای نمائندہ خدا تا ما په هر دور کې خپل نمائندہ ازمکتا لګل 1 लाख کمو بیش 24,000 نمائندگان زما رب ازمکتا را لګل نمائندہ چاہتا وای درب نمائندہ نبی دے پس مکه درب نمائندہ نبی دے صحابی چاہتا وای زما نبی ته وای تا تم صحابه در کړو زما انبیاء یو لاک سلیری زردی ستا صحابه یو لاک سلیری زردی نبی زما نمائندہ صحابی ستا نمائندہ نبی زما په نمائندګۍ کې خیانت نه کوي صحابي به ستا نمائندګۍ کې خیانت نه کوي تورته مسأله بیانوا صحابي بستا نمائندګۍ کې خیانت نه کوي څومره نمائندگان زما دي دومره نمائندگان ستا دي اے نبی تورته مسأله بیانوا دا نمائنده به رالي پس مکه باندې به دغه مسأله خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته دین ورکو صحابه کرام روح ارض باندې په دې مقدس مکه باندې ګوټ دین اسلام دا غن خبردار ګوټ د دین اسلام نه خبردار شه د زمکی دا د اصحاب مصطفی او برکاتو دریم نمبر د دې غلبه زمکی ته صحابه کرام دین ورساو لیکن غلبې د پاره ورته الله صدیق ورکو صدیق جهادونه وکړو شام فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد صدیق د دین غلبه ومنده بیا عمر فاروق میدان تراغه 22 لاکھ مربع میل باندې عمر فاروق د اسلام غلبه راوستا عثمان غنی دنیا تراغه هغه په ځمکه باندې د اسلام غلبه راوستا علی المرتضی میدان تراغه پس مکه نه فتنه پاک کړي د اسلام غلبه پس مکه راوستا داغه نه بعد امیر معاویه راغه هغه د اسلام د پاره هغه سوکړو چې د امت نه پټ نه دي زمار رونو الله د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم هغه تمنا چې د الله دین زمکه تسنګ خور کم څنګه غالب شي الله عام پورا کړه او صرف پوره نه کړه بلکې ذهن تواچوي نبی علیہ السلام یو تمنام کړی تمنا رسول الله دا کړی وا چې یو خدای الله دین غالب شي دا هغه میشن او زمکه تخور شي اصحاب د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام زمکه تاخور کو دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تمنا وا او تمنای داوا چې زد الله په لار کې کاش کې چې شهید شوه وي قتل شوه وي دام الله پورا کړ اول میشن یو بیا راغینه بعد تمنای د مولوی سے ارمان دادی چې زدلته مدرسه جوړ کم او تمنای دار چې د کلی او علاقې خلک راشي او دا غینه علم زده کی نو میشن اولی تمنا بعد کی میشن حضرت عمر په خپل سینه مبارک باندې تیر کو یکم محرم الحرام باندې د اسلام غلبه پس مکه راوستا چې انګريز په خپل باندې وای کچرته لس کاله حضرت عمر فاروق نور حکومت کړي وي پس مکه کې بدلويش مطابق زه دا بلا اسلام نو پاتې شوه بلکې دې تبع رب العالمین اسلام رسولیو کلس کال حکومت نور کړي وي زمنګ په فقہ کې امام دی د حضرت امام اعظم ابو حنیفه شاګرد ورته وي امام محمد رحمت الله تعالی علیه دا دومره خېستاو چې پلار راوستو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دربار ته حضرت دیو ته فقہ وخای
امام محمد رحمت الله علیه غاله کوچ د دین وړاندې یو شپه امام صاحب رحمت الله علیه په خپل جماعت کې ناشته نو دالک راغې نو جوان دی امام ابو حنیفه وړاندې وای امام صاحب یو هلک د ماخستان مونږ کړل دی خو په دې ټیم کې دا بالغ نه دی لال د ماخستان د مونږ نه بعد وده شو کله چې وده شو په خوب کې ورته احتلام وشو په خوب کې بالغ شو چې رایخ شو د سار ټیم تلا ټیم شتا د سار ټیم داخل شوی نه دی امام صاحب ایا دا الک بوس دا منز دوباره کوي کبه نه کوي امام ابو حنیفه فرمای نن زمنګم بچی دي پاپا ډرامه راواړو پاپا کارټون راواړو یو هغه دور چې هر سړی به دا شوق لاره چې په مسله ځان پوهه کم الله راضي شي دیو جن امام ابو حنیفه ورته وای ها چې سار ټیم لاشتا سار منست ټیم شتا د سار ټیم نه داخل دا کسب بالکل منس دوباره راګرځي دا چون کې بالغ شو نو دا بوس د سحر منس دا بس ماخستان منس کوي چې ټیم شتا الاړو د مسجد په ګټ کې ودرېدو قضا یې راوړه امام صاحب ته پته ولګی چې دا مسله دی هلک تر غلی وا خو چون کې پد کې شرم او حیا وا پد کې دومره حیا وا چې د مسلې په کوم انداز ته پوس وکړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر متاثر شو ویل الله ستاسو دین د پاره قبول کا الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دعا قبول کړ چونکه من امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتل نه دی یو ولی پزمکا یو کس ور سره روان دی نالی کی وبر روان وی امام ابو حنیفه ویل دا وبد سودخور د کور دی سودخور اصله وای چې ما په دی وبو بس سار شروع کو په دی نالی باندې تلم یو کور ته ورسېدم چې دا کور نه دا وبر او تلوي وای چې ما ته پوس وکم معلومات مو کا سړی رښتیا سودخور امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا امام ابو حنیفه یو بل مایناز شاګرد دی مایناز شاګرد ورته وای نو دا مور کې نو ول درنګ ساس چې دا رنگونو کار یاد کی پلاری وفات دی دنیا نه تل دی نو ځان له 300 روپۍ پیدا کوي زم کونډه زنانه مخزه امام ابو یوسف بچره ساره تنو پلار کې د امام اعظم ابو حنیفه مدرسه وا نیو ورځ دا ورغه درس کې شریک شو مزه ورکړه طبيعت او علم تمایلو په دویم ورځ باندې دریم ورځ ما خام چې سړی کور تراشي مورتي تپوس کوي بچي چرته تلوي پیسې درانوړي اورته نه دی راکړي استاد نه یو راس پس مور روست روانه شو چې زما بچي زی چرته روست بس روانه دا هغه چې وکړه په لار کې د امام ابو حنیفه مدرسې ته نه و دا بوډای مورې پس رانه وته پوه شوي کورت الته بس رانه وته مدرسې ته ورته وایي مولوي صاحب زماره بچی په سلانت باندې راړول دي ذکر للیګه ما ته دلته ځان سکینه ولې زم چې لاس 100 روپۍ وګټي پاغه باندې طالب پیس دک امام ابو حنیفه ورته یا بای زپیاغه سز د کون چې پر روان دور کې به توي ني زپیر پیستو الواز د کوم چونکی د بار نه موږ د سخکارو خلکو ته کړ د من خاندان کې زنانه وا زما چې کوم وخت کې حفظ کاوه غي ماته وی چې تمولا شي تب سخري وس چې کله زخ کم ټیم خوراک تکینم او سمات الله را کین په جړاش چې رب العالمین سلوی دی بادشاہي د خلق دی نه پیژني رب العالمین سلوی شان دی د خلق دی نه پیژني او دا غي خزي چې کمزوی دي نن خړ ګرځي په دنیا کې چا چې ماته دا خبره کړې و او په خپل باندې راته یو ارمان کا وراري ارمان کاو چې زمونږ بچي ستا بشان علي شي
طلباو علماء پروا مکوئ دا دنیا والله تاسو ته حقوق کی دي خو وقت بتیریږي صبر بکی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قران او حدیث ته وای حق په حق باندې صبر وکي د څه وخت براشي چې دا دنیا په تاسو پسې پخپل درمنډي وای لکه څنګه چې سورې پخپل اصل پسې رواني اور کچرته تاسو په دنیا پسې منډه شروع کړه به خپل سوري پسې بیا با دا سورې چرته را لاندې نه کوي د دنیا په تاریخ کې به ماته څوک ونه ښیي چې چا خپل سورې نیول دی د دنیا مثال دغه سوري دی کته تی منډه وې دا بر پسې در منډه وې او کته پسې منډه وې نو دا به در نه منډه وې نو ماته الله وخو زمون تجربه وشوي من تفتو لګي دا چې په دین کې سو الله یې خو فلاح د دنیا هم پکې ده او فلاح د آخرت هم پکې ده او شاعر خوای کنو الشمس شمس وإن لم يره الضرير والعسل عسل وإن لم يذقه فم المرير الشمس شمس وإن لم يره الضرير والعسل عسل وإن لم يذقه فم المرير نور نور دے اگر کلون تنخکاری نور خنور دے اگر کلون تنخکاری والعسل عسل وإن لم يذقه فم المرير شات شاتی اگر کلند اگر کده چا دخلی خوان پیکا دے پتا اور تن لگی او یا لکه څنګه چې حضرت حسان ویلیو یکفی بنا فضلا علی من غیرنا یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی کہ ہماری دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے نو د بار نه خو به تکله چنجن اخکاری دا زندگی خو دن نه چا سکتل اما درنوي چې کوم مولا ناسته ایوازي دو جی د ذهن باندې کین مړه ماړرني الله دې غر کا شکل ته چرته خپل ته کتل دي چرته ځان ته سوچ کړل چې په خلوت کې کوم خوشحالي ده په دین کې کومه خوشحالي ده تاسو چې چرته جنې د دې مړی سلام دي زګینو ته وکاته دا خوشحالي ده یا در څه په کلاس کې ګرل فرند ناستل دا خوشحالي کینه په قلار ماته دا خون معلوم دي مثال د هروینو د چرسی دي کله چې سیګریټ ولګي قانون بیا په هوا کې ګرځي د جاز په شان او چې سیګریټ ختم شي کنه نو بیا ته د سکول اتم پیریډ جوړ الک بندا تادیه ربم رب پوه شوي ستاسو د خوشحالي مثال خو د اتوار د ورځې دی سکول الکان نه تاسو کې چې سباله اتوار نن خو خوشاله خو بیا چې کله د اتوار مازیګر شي کنو نیو هفته فضله سقالتی او زمونږ مليان نه تاسو کا موږ باندې هر ورځ جمعه قیامت هم الله موږ ته جمعه کړي هغه باچاوي کور تراغه نو خزي جړل باچا ته تاسو کا چې خزي ولی جاړ نو خزه ورته باچا سلامت زمونږ د دوبي خزر راغلی و یو د غم خبري را تراغ باچا ورته سره غم خبر نو خزه ورته باچا سلامت ویلی چې زماره خاون لنډې ملډې ډېرې جړل باچا به جړا شو بار وزیرانو خواته چې کله پارلیمنت تراغه وزیران ورته باچا صاحب ولی جاړي باچا ورته وی خزمي جړل او خزمي پدې جړل چې لنډې ملډې زم په جړا شو وزیرانو تفوس نه کاوه چې لنډې څه شیز دي خو هغه وزیرانو مور څخه جړا شو د اخیره کې سلګو خيار غونټي کې وزیران رانوت پارلیمنت ته نو تاسو وکړه چې ولې جاړل نو دی ورته وای چې باچا سلامت جاړي چې لنډې ملډې منګ مرسه جاړو نو پاغه کې یو خيار واغوي تاسو د دې باچا نه وکړي چې لنډې څه شیز دي
باچا نه چې تپوس وکړو چې باچا سلامت جاړي خو جاړي دومره خو پوهېږي چې دا لنډې دی څه شی باچا وایي چې پته نه لګي چې شی څه شی دی خو ښځې مې جړل نو زه هم ورسه په ژړا شو وایي زه باچا صاحب لږ تکلیف وکړه ورشه کور کې تپوس وکړه چې پته ولګي نو موږ به څه ښه وجاړو چې کور ته راغې ښځې ته وایي ښځې لنډې څه شی دی ټول ملک پارلیمنټ جاړي زمونږ د پی ټی آی والا مثال یا د نورو پالټو ایاک نعبد و ایاک نستعین پیژنیم نه خو باسي سته چغه ده وایي چې موږ خو مدینه ریاست راولي همدغه د لنډې قصه ده ښځه ورته وایي چې باچا سلامت پته راته نشته خو بس د دوبي ښځه راغلې وه جړلې چې لنډې ملډې د خاوند لنډې زه هم په ژړا شو زه ته لاړه شه تپوس خو ترې وکړه چې د خاوند یې کوم رشته دار ملډې د باچا صاحب ښځه راغله د دوبي کا ویې خورئ اتا چې جړل چې لنډې ملډې لنډې څه شی دی هغې ورته ویل لنډې زما د میړه خر و هغه ملډې نو څوک وروسته د حقیقت نه دی خبر خو بس مفتو کالذي لګیا دي چې جي مدرسو کې ذهن بندیږي او په یونیورسټۍ کې کولاویږي هی هی ساجب مخلوق پیدا شو ساجب شیزونه پیدا شو لاړ هغه پښتانه چې په غوږونو باندې اختان ولاړو او د ښځو نوکان به چا نه لیده او تالور لیږل له یونیورسټۍ کې دي کېنول ذهن ورله کولاوي لږ ورله چرته را کمیس او پرتوګ هم کولاو که ذهن ورله یوازې مه کولاوخه الحمدلله مدارس والا ذهنونه بند نه دي زمونږ په باس باندې څوک پیږم نو که موږ علمي گفتگو چرته شروع موږ چیک اف کړل ستاسو څه خیال دی اجازه څه تاسو ته وایم دا زه علمي انداز تاسو څه چلو او زما ذهن علماو بند کړل بل څوک هم نو زما ذهن به مولا بندی او زه به ورته ناست یم زه هغه ماډرن یم چې ته کله زما مخې له راشي که نو او زما حکومت راشي او زه له د دې ماډرنونه دا دغه پرېږدم نو تاسو ته بیا پته ولګي او چې ستاسو د دې ښځو نه ما خرې جوړې نه کړې بیا یې ګورئ نو امام صاحب ته وایي امام صاحب بچی دې راله په غلط عادت کړل دی امام ابو حنیف رحمت الله علیه ورته وایي زه خو ورله هغه څه ښیم چې ته به بیا د پیستو الواګانې خوري ته به بیا د بادامو الواګانې خوري نو خو بوډۍ زنانه وه داسې ساده شانته وه هغې دا به کلی کم در پیستې الوا چې ته ورته خېچل تا خو ورته مخې ته پټۍ سفاره ایښودې د کتاب دې ایښودې زمان یاد غیره ساده ده پرسنل لایف مسائل شیر کول نه خو لیکن پتوري عبرت ځل مې ورساسې ګپ لګاو چې ابۍ ته چېرته زما د دادا نیکه والي ما ته وایي چپ شه خوله دې مې راشه ښځې څوک وایي په ټوله زندګۍ کې صرف یو ځل وران راغله او په هغې کې مې غلطي زما وه خو بس ځان مې پسې قدراو زما په مسجد دی او د کور نه ښکاري هلته د یو بوډۍ زنانه جنازه وه نو جنازه ډېره غټه وه ما ته وایي چې ډېره افضلي غټه جنازې وه ډېره غټه جنازې وه ما ورته ویل ابۍ ته به ویني چې کله ته مړه شې که نو ته به ویني زه مولا یم تاله به دومره خلک زما په وجه راشي ما ته ویل رښتیا مالو ته به وینې که ساده زنانۍ دا بوډۍ وس دا نه وای چې زه مړه شم نو زه به څنګه یم زه خو به مړیم ما ته وایي ښه الله دې کامیاب کړه لږ ساعت غلي و بیا له خندانه یکدم ټقه ټقه شنه ما ولې ما ورته ځان بالکل داسې سیریس کېنولی ما ته وایي الله دې ځواني مرګ کا عدد اخیری عدد الله دې ځواني مرګ کا چې زه مړه شم نو زه به څنګه ینم چې ما له څومره خلک راغلي نو ما زه به ته ووایم که نو چې هغې راپاڅوي نو چې زه پاڅېدی شم نو ته به په ما جنازه وکړي ما چې تا نه یې لیدلي دا مړي ما لا ټولې بوډۍ ژوندۍ دا مونږ په دې کټ کې داسې ټینګې تړي دا ټولې مال ژوندۍ دا راپاسي دا قبر ته چېرته د دې نه چې وروسته خاوند پاتې شي دا وایي چې چېرته بله ښځه ونه کړي نو دا پسې راپاسي مونږ په دې کټ کې تړلي چې پانه سي
یاران لک سات خپاش بیا مې ولا می چر راوړی نو په 300 روپۍ مې راوړی نو ورته مې وی چې ابای د 300 روپو می چا مې دل راوړل زمونږ سره وسیږي کنو لري دا ما دې یو نیم سل روپو می چا دی خوړل چې درلم ګوره د دې بدل براکه دا مې ورساسي غپ لگاو چې سیریس خوشاله شي مشران نو دا شان بډای د امام ابو حنیفه توي مولا سے دا حلوا وکلی تورته کتاب خې امام صاحب او چغه دا وی چې زستا بچیتا حلوا د پیستیو د بادام خې ساجي به خبرې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي و بیني امام ابو یوسف په مدرسه کې کینا امام ابو حنیفه به ډیر خیال سات ان تر دې چې نان نفقه به ورته ورکولا د خپل بچی په شان خیال به ساتو امام ابو یوسف وای ما په کلاس کې چټیا ول کولا امام ابو حنیفه رانه وزل تپوسو ک بچي ت کلاس کې چټی کې وجه سره ما ورته امام سے پلار می وفات ده کور کې می بیبي دا خپل خزمې دا داغه د پاره سپیدا کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته تکلاس ترازا چې کله 100 روپۍ کمیږي زب در کوم وای پتیلې کې مال پیسې بند کړي په سوال رائے کړي ماته امام ابو یوسف اے ابو یوسف یعقوب کله چې تاسو خرچ نه پروا مکوا زما خوا ترازو زمانه لا امام صاحب الله ډېری ور کړی ډېری ور کړی ډېری ور کړی امام صاحب په دین کې شیندل دي پیسې امام صاحب پروا نه کړی یو بچي عالم جوړ شي یو بچی ته دین زده شي اگر که پیسې زما د لاس نه لاړې شي ترازو یې زمانه پیسې اله امام ابو یوسف په خپل فرمایي امام ابو حنیفه ته ما چرته پیسو نه دی ویلي ما ته چې وی چې کله څه پیسې کمیږي راځه وای زما سبلا پیسې وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل مال تیلې لاس کې راکړه چې بیٹا دا پیسې واخله خپل خرچه کو سبق ترازه دا وجه د امام ابو یوسف بچي و پاتشه د خواغه ورته چټي د سبق نه ده کړی د سبق نه چټي نه کړی هغه شوقو خو مجبوری واوله او بیا د سبق نه چرته چټي نه ده کړی نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام صاحب خاص شاګرد دی دین زده کو په تمام شاګردانو کې خاص تلمیذ خاص ورته وي نو دور راغه د هارون الرشید پاغه کې یو قاضي عام قاضي یو قاضي القضائی چیف جسټس د قاضیانو مشري هغه سړی به قاضي کیږي 50 چې قاضي القضات د سختی په ملک به هغه سړی ته قدر قضاوت فیصله ورکولای شو چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د سخت بپیو دا وجه حضرت امام ابو یوسف فرمایي وای کله چې زره هارون الرشید څخه قاضي شوما هارون الرشید لبه میاش کی یو ځل حلوا تیاری ده او هغه حلوا کی صابونی حلوا به ورته ویلا فالوده به ورته ویلا هغه کی بادام او پسته وی باچا سلامت ل خلیفہ لا هغه حلوا په میاش کی یو ورځ تیاریږي کله چې ول تیار شو هارون الرشید چې وسکلا ډیر خوګوا ډیر خیستوا ډیر مزیدار وا امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورترایات شو خپل نو کرته وای دا حلوا اوچته کا امام ابو یوسف دی یوسا ازما قاضی دی عالم دی هارون الرشید ډیر خباچاو په دین ته زمونږ استاد په شانت خو نو کن هغه وړي کې مولوی صاحب لاون راول جینای و مولای صاحب ورته بچی تاسو خنور کله چرته مال سړه روړې هم نه رالیږي نن دراله لاون راول دی لاون په پیجنې د شملو انګولې ورته مونږ وایي پښتونیم صفا نن دی بچی دا څنګه راول مور راکو مور دار کو څنګه دار کو ولی سواجل وی پښو جوټا کو زمون کا نو مور ویل چې دا وېسوس مولای صاحب هغه قار چې خدایم غر کوي وسنه جس شي نه را پس راولې الوخه چت قسمه کې نه وشت اما شوم په جړا شو مولای صاحب ورته وای زبل بلوخه عالم مجاړه زبدي نه جالم چې تعالی ون واړه الوخه مات خدای لوخي کې مونږ سپیتا خوراکي خودوس په خوراک سپیته پس کې دوی هاي یو چې د لاون راول یو د سپی جوټاو د پښو جوټاو یو د سپی لوخه سمره خلک هارون الرشید یو ځل قاضي ابو یوسف ته امام ابو یوسف صاحب د دې عالمانو عزت په خلکو کې روان دی ورځ ته ورځ کمیږي
امام ابو یوسف صاحب سخت داسې تدبیر اختیار کو چې د خلکو په زړونو کې د علماو قدر راشي. حضرت امام ابو یوسف صاحب ورته وایي باچا سلامت بی ادبي معاف خبره بده مګنه دا ډیر جرأتمن لا فرواو دا نه منو چې خلیفہ هارون الرشید دی حق خبره به سیده ورته امام ابو یوسف وایي ته داسې کولای شیخ خپل بی ادبي نه ګڼي او چرته بزله کې د درد چې د علماو عزت د خلکو پزله کې راشي نو زه به په ټانګه کې کینم او د ټانګې چې کم اسی ته به د هغې پړی ونیسي په بازار کې به روان وي نو خلک به وایي چې وګوره د عالم دومره لوی مقام دی چې باچا سلامت د اس پړی نیول دی او عالم اوچت ناست دی په ټانګه کې خلک به د علماو قدر شروع کی. قاضي ابو یوسف ته هارون الرشید وایي قاضي صاحب ساجي به خبرې کې ته خو دا وایې چې زه د اس پړی ونیسم زه به په خپله د ټانګې اس شمه او ته پکې اوچت کېنه چې د علماو عزت د خلکو په ذهنونو کې راشي. او نن تاسو مسلمانانو ارے میری نوجوانو سو کوئی دا تنگ زله والا دے سو کوئی تنگ نظر دے سو کوئی علیمان خطا سو کوئی علیمان پورتا سو کی د خر سے تشبیه ور کئی سو کی سر د خر په سر لګئی سو کی د جسم سره خر جسم لګئی او د پټکی تصویر و په پاسه خو دی دا قوم به کامیاب الله څه خلق تیر شوی. نو قاضي ابو یوسف ته وای دا حلواوی سه هارون الرشید وای نو کر واغست رایولا امام ابو یوسف دغه ټیم کې کور کې دروازه وټکوله مننت فی الباب دروازه کې سوکي جواب ورکي زره باچا صاحب وزیر يم حلوا مې راولډا کوم باچا صاحب لمون په میاش کې یو ځل تیارو هغه وی چې د حلوا ډیره خسته ده او دا وی سي زما مور زما قاضی له ابو یوسف له حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته حلوا واغستا کورته دن نکړه او هارون الرشید یو بل حکم کړو ویل دالوانن ډیر خسته ده دغه شانتي تیاروي او یو ورځ نه پمیاش کی روزانه تیاروي او زما بچا هارون الرشید زما لپاره ما تیاروي هارون الرشید وای زما د قاضي ابو یوسف د پاره تیاروي او قاضي ابو یوسف چې کله حلوا کوړه دننه کړه موري په دغه وخت کې ډیره انتها بوډۍ و امام ابو یوسف ورته حلوا مخې تکي خودا ورته امي جان حلوا د اخرى هغه چې څنګه په وکړه امام ابو یوسف رحمت الله علیه پجړا شو امورم پجړا شو. امام ابو یوسف د مور نه تبوس کې امي جان ولې جاړي مور ورته وي بچیا ته چې د امام ابو حنیفه په درس کې ناس وي او زه درلم ما ورته ویل چې مولا زوی دراله په خراب عادت کړ دې تار ځان سکینه ولې پیسې نه ګټي کار نه کوي روزګار نه کوي سچ ورته استاد امام ابو حنیفه نظر دومره تیزو چې نن امام ابو حنیفه په دنیا کې نشتا او زیلی دم چې په ما باندې پستو الوا خوړه کیږي نو زبر د دنیا نظم دا وګورستا او استاد ویلی تا استاد ویلیو کنا چې د پستو الواګانی ورته خیم هغه حلوا ورته خیم چې د وخت باچا به نه خو استاد ابو یوسف به خوري نن می په خپل سترګو د امام ابو حنیفه کرامت ولیدو چې کوم حلوا باچا سلامت له پمیاش کې یو ځل تیاریږي اب زما اولاد له روزانه تیاریږي د استاد امام ابو حنیفه برکت دی چونکه ما تا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتل نه دی خلق مونږ ته په ذهن کې غلط راواچ زمون په ذهن کې غلط ګن راچین لري امام صاحب رحمت الله علیه په باره کې زمون نظریه غلطه کړله هغه به هغه سلیدو چې هغه به پرانا ورستر ګن لیدو دا ټول علما وي د امام ابو حنیفه سترګو هغه سلیده په الله چې د بل چا سترګو به نه لیدو د بل چا سترګو باغه نه لیدو د بل چا سترګو باغه نه لیدو امام محمد رحمت الله علیه چې په مونږ درېدو امام ابو حنیفه وی ویلوګو رسومره په خپل انداز د مسلې ته پوس وکړو کاش کې چې دا سړی د دین د پاره الله قبول کړي کاش کې چې دا سړی الله د خپل دین د پاره قبول کړي انداسي وشو سورزی بات لار د لاس نه نیول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دربار ته راوس کله چې د امام صاحب رحمت الله علیه دربار تراغه امام صاحب رحمت الله علیه ورته سره دراوسته امام صاحب دین ورته زدکا شاګردی کا نو ډیر خېستاو
انګریزانو چې په خپل د کتاب تشریح واړه ول فرانس کې نو چې محمد اصغر یعنی دا ورکوټه محمد د نوم امام محمد دی چې ورکوټه محمد دومره قابل دی غټ محمد به څنګه چونکه د درس د قضا د کتاب لیکل شپږ کتاب د سړي چې نن په دنیا کې رایج العمل دي ټول دنیا ورته محتاج ده فقه حنفي خو د امام ابو حنیفه نه ویل جمون وایو زمون فقه ده لیکن کدا کتاب په عمل کې دی امام شافعي د فقه مطابق اسلام راشي او دا کتاب پکې نه اسلام نه چلیږي په عمل کې د فقه حنبلي یا د فقه مالکی مطابق اسلام راشي او د حضرت امام محمد کتابونه پکې نه چلیږي دومره لوی شان ورته الله ورک امام محمد امام سے ورته وی چې بوئی زو حفظ پیوکا زماره کلاس شرایط دادی اغه ماشوم به ما سره کلاس کې کینی چې حفظ کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مراد جداو چونکه پلار به بوزي التب په د حفظ کوي په حفظ کې بدري سلور 15 پک کال تیریږي د شکل به بدل شوی په مخ به ګیر راغلی دا خایس به لک کم شوی فتنه خطر به کمی نو دا به کلاس کې بیا پریدم پلار چې بوته ورځې بعد د لاس نه نیولې د امام ابو حنیفه دربار ته راوست امام ابو حنیفه ورته وای ما درته نه ویلي دا بوزه چې حفظ دا کی بیا راوست ورته امام صاحب حفظ زده کړل امام صاحب حفظ زده کړل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمای پلان کی تفوسونه ته وکړه حفظ ورته یاد نو البوی زوست یخته وخره چې بوی ته یختې ته وخره لو بیا راوز دا غینه زیات خسته شوی زفاته د یاقوت کې پیرو کې د انبیاء یاقوت امام محمد خایستو ان بدلیدو او الله له غټ جسم ورکړ او غټ جسم کې علما ویل چې موږ زیرک د امام محمد په شان نه دی لیدل دومره خسته او دومره قابل امام شافعي د امام محمد شاګرد او فرمای امام شافعي ما چې د چا سم مناظره کړه ما غا لیدل چې دا غ رنگ بدل شوی دی او ما چې د امام محمد سم مناظره کوله دومره لوی مناظره می وکړه په دې کې د امام محمد رحمت الله علیه په چهره کې تغیر د سره نه رانغی یعنی دومره لوی علم الله امام محمد رحمت الله علیه تور کړو میرے نوجوانوں تم نے اسلام کو نہیں پڑھا تم نے امام محمد کو نہیں پڑھا اس لیے امام اعظم پہ اٹھ کر اعتراض کیا اگر تو پڑھتا کبھی اعتراض نہیں کرتا اگر تو فقہ حنفی کو پڑھتا سنتا اس کو دیکھتا کوئی بھی تجھے غلط ثابت نہیں کرتا کبھی بھی تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا پھر قفاریت اس کا اصل وجہ یہ ہے آپ نے اس دور کی مولوی کی اتباع کو شروع کر کے خیر القرون اصحاب کے شاگرد امام اعظم اور ان کے احباب کو چھوڑا تو پھر قواریت کا ذمہ دار تو خود ہے کله چې کلمات را خلق کوي پھر قواریت زورته پھر قواریت ذمہواران تاسو د خر زامن پخپله په دې دور کې د انګريز پیدا کړده جماعتونه قادیانیت شیعیت وهابیت دا جماعتونه انګريز پیدا کړو بریلیت دا په من کې انګريز پیدا کړو اعتراض د امام ابو حنیفه داغه شاګردانو د رسول الله په اصحابو قادیانی د نبی په ذات بوت او چا تکړه ما تاسو سپورټ ورکو او بیا په تیر اخیره باندې اهل حق علما زمو ورکو تا ته پتر چې حق څه شي تاکي خارخ د اره الفاظ معذرت غواړم زما ټول خلق مراد نه خو یې مې په دی وجه چې پته ته ولګي ورنه په ورځ د قیامت باندې زما د الفاظ راواله الله جل جلاله په تبي سلام چې ما درته حقیقت وای کنه جماعت اسلامی او کس راځم ملاو شو یاره جی پیر قواری مال ته پیر قواریت پیژنې شکل خو دی ورک په خپل فرقه ته چې مولانا مودودی بس رواني او هغه لټریچر تقسیمه داغه د خبرو نشر اشاعت کې اچ سویل دي کته ته دلیل ملاوي کنه خو بس روان داغه فرقه تا جوړ نه کړ
پنجاب کې انجینیر دی فرقه جوړه کړل او د فرقواریت په لیبل باندې په نور د فرقواریت الزام لګي د سلور امامانو لار پرې نه دی او زمونږ په وطن کې فقه حنفي متواتر ده که یو سړی وای چې زه په حق لار باندې لاړ شم پیغمبر علی السلام فرمایي په پنځو خبر امت وصیت درته کوم ابن کثیر روایت را نقل کړل دی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا د دې تحت حضرت علامه ابن کثیر سے فرمایي وای د دین مراد نبی علی السلام پنځو خبرو کې یو خبره دا وکړه جماعت نه جدا نشي نه وهابي جماعت دی نه بریلی جماعت دی نه بل جماعت دی جماعت د سلور امامانو دی چې موږ ورته اهل سنت والجماعت وایو در مختار کې دارا نقل زم تاسو ویل نه دی دیو دنه اعتراض کړل ک تاسو ویل تاسو اعتراض نو کړ وهابیت چراتو هغه ټیم کې پتا پیریان ناس میرګي چې ترا پاسې دل چاله کې فرقواریت نه منم په مسجد کې فرقواریت نه منم د دین په مشرانو پس خبره نه منم هغه ټیم نه چې د رکاو کړي نن بستانه امت دومره نو خراب شوی نن ترا پاسې اهل حقم دغه باطل سه ځکه ولا تلبسوا الحق بالباطل حق د باطل سمه ځکه درب قرآن دا دے من اهل حق یو په زور او په غیرت وایو عقاید د اهل سنت والجماعت ټیک دی مسائل د سلورو فقه ټیک دی یو فقه په یو ځګین کې فالو کول دا په خلکو واجب دی فرقواریت ختمول د قواعد طریقه ده دا نه ده چې نوې نوې سړی برا پاسي د اسلام په لیبل باندې با امت تستنی وای په امت کې برا کینسر مرض وراچي امت بل ایڈز د مرض بیمار کوي دا د ایڈز بیماری ده دا کینسر دی دا یاد ساتي مسلمانانو سلور فقه دا هغه دوايي ده چې دا هر بیماری لره کافی ده بس موږ دغه یو شی پالو کو هیڅ پروا چا نه کو دل جلوسی بڑا ہے فلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دو تو دیوبندی نام نہیں رزل تو دې بخپل او کوس پزی مواره منګه پاغه وخت کې د باندې میرګان پیریان ناس تر پاسې دلې وي بهرحال عزیزان امام صاحب ته چې کله راوسته اختیت خرولي والک نورم خسته شوی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل شات بدستنی سبیا کینا چې وجه ته دې زګین کې درس کې کینا او په یو هفته کې دن حفظ حضرت قاسم نانوتی رحمت الله علیه په یو میاشت کې حفظ کړو د دې 40 نه 45 سال پوری ژوندۍ دا انسان حیران حج ته تنو په خوانه په دې بیړو کې دا سفر نن الله دا مونږ ته غټ غټ شیزونه په دې بیړو کې برا سفر امام محمد دا بیړې تاسو په خپل لیدل دي د قدرت ځان له لوی نظاره ده بیړې هم کولې دي د ځان له قدرت یو لوی نظاره ده نو التراجاز په دې بیړو دغه شو هوایی واغستو خلک بس ګډ واټ نو روجا را روانه خلکو ورته نو د روجینه مخکې به دا سفر شروع کړو په ټیم باندې ورته ورسید نو روجا را روانه مولای صاحب ته خو اوس منګله دغه کې کنه تراوی ختم به فکیا خو خلک زمونږ استاد په شان شینه نو دا غټي بیړی په دې کې دن بیا د کېدو دار چا خپل یو کمرای نن سبا راځي خلک را پاسې موږ دومره کامیابی وکړه یې سبا تایي سم نه دي کړي قران کې د قومي سبا واقع ذکر د جنت په شانتي علاقې جوړ کړي والله ورته جنتان وای چا وچی ټوکرې په سر کړو پکې روان شو بل تر ته بوته د میوونه وډا کوا ټوکرې تاسو کې تاریخ کتلې احرام مصر ورته وای چې په غزا کې وسم درې واقع ډیر غټ دي 146 کیلومتر یو دی دا ټولو نه غټ دی او دا 4500 سال مخکې د نن جوړ شوی دی وسنه سنس د دین عاجز دی او دویم پکې غټ دی 136 میټر او په دې کې د ابو الهول مجسمه پرته ده او دریم 65 میټر دی دا په دې کې د ټولو نه وړې دی او د عیسی علیه السلام د دور نه مخکې دا جوړ شوی دی نو دا موږ ته د الله حکمتونه خی غور زما په خبرو شته نو دا بیړی چې دا د الله یو نه لکه نن موږ وایو نه ساينس ترقی وکړه احرامي مصر تلا ساينس نه دی رسیدل په دې کې د سکانی لګولې په دې کې د 20 نه 30 هزار پورې مزدوران لګیا او دا څه غلامان نو آزاد خلکو ټیټ صنعتکار مصری دا پکې لګیاو احرام مصر ورته
اور پدې کې د ټول نه تعجب خبره دار چې را کم کہانی به لګولا پریم باندې راکړ یعنی پدې دور کې ما قل عجز د چا کہانی دي خلکو څنګه راول دي 45 سال مخکې قصه 4500 سال یعنی 4500 سال مخکې او 2026 منګ وسوای د عیسی علی السلام د دور نه 2500 سال مخکې حیرانتیا او تعجب خبره ده او چې جوړې کو نو چې دوف د کانو شکل د دوف څخه بدلیږي یا جنتان وګوره قومي سبا نو غرور مکه چې موږ ساينس ترقی وکړه کینه مړ موبایل دی ایجاد کړل دا غم تانه د پاکستان ساينس دانا شرم هم درته نه درځي د چین په شیز باندې ځان خپل لیبل دی په لګول لکه څنګه چې وابیانو په خپل بکواسیات باندې الله او د رسول نوم لګول چې موږ علي حدیث قرآن حدیث وای خوري بکواس د زمزم په وبو باندې پاسه د شراب په بوتل د زمزم لیبل لګي تا چې سین سویل یو نو تراش یو نو سره خپل نه ایجاد کړو را پاسه چې جی مولیان زمنګ د ملتان مولا بلار شي کې تکینه ښه کینه وی لګوا ای به شرم بهرحال امام محمد رحمت الله علیه اب د امام صاحب شات بیا ناستو په درس او علم به زده کاو بیا ته الله ډیر لوی کار اغستې دي او د امام ابو یوسف سمسنه سوخ شاګردی راغله ډیر لوی امام زمونږ د فقه حنفی صاحبي ما تاسو سره دوه شیزونه واده کړ ما تمهید خودو تمهید ګنټې نه سیوا شو بهرحال مختصرا دا واوري چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم تمنا کړل عمر په خپل جسم زغمل او د الله د نبی دینی دنیا ته خودل او صرف خودل نه غالب کړی دی امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه په خپل جسم زما د نبی تمنا پوره کړه چونکه زمون کور ته چې کلا یو غل راشي او زما ستاره بچی په سره تمانچه کې خودا منګ ورته سوایو ما اولا زماره بچی مولا دا زمان نخدا زمان بعد با زما د نخي پتور دا ژوندې یعنی خپل ځان په شانتي اولاد زما نبی فرمایلی حسین سره محبت کوم تاسو ورسره محبت وکي زما نبی برزان سره ګرځاو زما نبی په خپل ولو باندې ګرځاو زما نبی ورسره مینا کولا زما د نبی اولاد دی دی وجه امام حسین پلسم محرم الحرام هغه خپل شهادت پیش کړل د بچی قتل د بچی شهادت د سیله کې انسان چې په خپل باندې تله زمنګ بچی چې مرشي مونږ وایو ربا زبدي اغسته وي زما بچی به دینه اغسته دغه شانتي نبی علی السلام وای کاش کې چې زړه الله په لار کې شهید شوی وي نه نبی استاد جسم نه کینه زمکه تلاړه په جنگي احد کې الله جبريل تای لاشه د مصطفی غا خونه شهیدان شو ینه رخلی مبارک نه لا کچرت د نبی علیہ الصلات والسلام ان پس مکه ولګی دا تمام از مکه به الټا کم علماء لیکي یو سو قسم حالات دسی شوی دي جبريل نه چاته پوسو کو رسول الله علیہ السلام جبريل کلستړ شوی جبريل فرمای یو سو مقامات دي یو چې یوسف کلرونو کوی تواچو ما ترب حکم وکولال شه ما دومره تیز سفر کړل چې زستړ شوی وم د یوسف د لویدون مخکی ما ځان را ورساو دویم نمبر فکدا فرمای وای کله چې داغه معشوق تمازان بالکل را رسول او کله چې رسول اقدس علیه الصلاۃ والسلام غاخونه مبارک شهیدان شو او ینز مکه تروانه جبريل وای دومره تیز رالم چې ځان می مخکز مکه ترا ورساو نو کچرته نبی ستاد جسم نه ین لاړه زبردست مکه پدی خلکو الټا کما دا تمام کائنات به الټا کما وجه دا کائنات کما پیدا کړی دا ستا برکت دا ما ستا د پر پیدا کړی اره اجي صاحب دی عقیده تر بریل عقیده موایا زه په دلایل ثابت ولشم زما موضوع نه دا صرف دومره دا رب فرمایي زمکه کې چې څه شي ده دا میګه ده دا ماشه ده دا مچ ده دا تارو زکره دا زناور ده دا ونه ده دا جمادات دي دا نباتات دي دا شجرات دي دا چینی دي دا غرونه دي دا ولی دي دا فصل ده دا بازار ده دا سپوږمۍ ده دا نور ده دا تمام سيزونه چې ما پیدا کړل
دی دا مې د انسانیت د پاره پیدا کړل دی انسان مې د خپل عبادت د پاره پیدا کړل دی الله وایي زه په انسانانو کې ګورم کم یو انسان احسن عملا دی احسن عملا مطلب دا دی نسبتاً عمل کم دی نتیجه زیاته ده په تمام انبیاو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی 23 ساله ده د نبوت زندگی 23 سال ده لیکن نتیجه دومره لوی ده تمام کائنات ته رب د اسلام رڼا رسول نبی علیه السلام احسن عملا ده د کائنات د وجود مطلب 12 پارا سورۃ هود آیات نمبر 7 رب فرمای د کائنات د پیدائش مقصد احسن عملا ده احسن عملا وجود زما د نبی محمدی مصطفی بیا وایي چې کائنات ما ستاره پر پیدا کړلی ستاره خلینه کین زمکه تلاړه او ستا په ینه باندې زمکه ولګیدا اے نبی دا کائنات بټول الټکم که صورت د محمد نو پیدا کړي برب نو دا دنیا دا کائنات خو الله زما د نبی لپاره پیدا کړلی او ما تا خو خپل نبی پیژاندل نه دی ما تا خو خپل نبی پیژاندل نه دا خو د قادیانی نظریه وا چې چا ډیر عمل وکړ بس هغه نبی کېده شو صحابي کېده شي نه زمان نبی په علم کې لاسانی دی زمان نبی حسن عمل کړل پس مکه حسن عمل حسن اخلاق قربان شم په وجود د رسول الله علیه السلام نینه کزمکه تلاړه زمکه ټوله الټا په پلټا کم نو ته خو به نه مړ کېږي تا خو څوک نشي قتل کولی ولې ستا ینه که خپله ځمکې ته لاړه ځمکه به الټا کم لیکن نبی یاد ساته اولاد د جسم نه پیدایي ستا د جسم نه فاطمه پیدا ده رضی الله تعالی عنها سیدة نساء اهل الجنه د هغې د وجود نه حضرت امام حسین پیدا دی د چا څه چې ستا مینه محبت دی نبی امام حسین شهادت ورکړ دی دا داسې دی لکه زما نبي چې شهادت ورکړی د اولاد ته چې یو څیز میلاو شي دا داسې لکه پلار ته چې میلاو شي شهادت امام حسین ته میلاو دی دا داسې دی لکه زما نبي ته چې میلاو زما نبی ته چې میلاو دی نو زما د نبی دوانه کار الله پورا کړ میشن یې پورا کړ تمنا یې پورا کړ خو هغه میشن ما او تا ته نن میلاو دی هغې کې مهم څیز چې کوم دی د موضوع مطابقت سره ایم معذرت هغه د نکاح د شپږو شیزونو نوم دی طولانی موضوع ده شپږ شیزونه کم دي په نکاح کې 2 فرض نمبر 1 توي ایجاب او قبول د الګ د طرف نه به پیغام زی جنې والا به قبلې دي توي ایجاب او قبول د الګ د طرف نه پیغام ده جنې والا او د طرف نه قبولیت ده دي ته ایجاب او قبول وای نکاح کې دا 2 اشیاء فرض دي نمبر 2 گواه دا فرض دي دا 2 شیزونه فرض دي چې 2 مسلمانان عاقل بالغ او خيار گواهان پکې پیش کړي او بهتر دا چې عادلی دا پکې پیش کړي شي دا گواهی ور کوي دې طویل شي نکاح نبی چې د نکاح کومه طریقه خود الله ډیر آسان ده خو چون کې د خلکو خیال لري اسلام تعالی دل نه دی ما درته مخکې مثال درکړ چې تاسو د ازادي چې د دې مثال د چرسي د چرسو د هیروینو دی د آیسو دی او د اسلام ازادي دا خوند او مزه ده نن چې څوک دویمه نکاح نه کوي په دې کې مهم وجه څه ده خو رسم دی رواج دی هغه زمونږ آبا او اجداد هغه چون کې اسلام د بهر نه راغی نو په ډیرو سيزونو کې نن هم هندویت پاتې دی د هندو رسم او رواج نن هم زمونږ په بعضي خلکو کې پاتې دی ډانس کوا غلطه طریقه باندې ودونه کوا نو دا صرف نه چې الک طرف پیغام لیږي زما په الفاظو غور شته الله مو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه ته خپل باندې زنانه رااله انی وهبت لك نفسي چون کې زمونږ د احناف په نس په هبه لفظ باندې نکاح کیږي ما ته خپل ځان په نکاح درګو یا رسول الله نبی علیہ السلام خاموش شو څنګه زنانه په خپل باندې نکاح لپاره رااله نبی علیہ السلام یو صحابي د نامه راته نه دی یاد ترنګ نډیر بد شکلو ای وړي وړي سترګې وي پیړي پیړي شونډې وي
او صحابیونو ستوره او سترګو کې فرق دی ستوره او ستوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غب اور سلګاو کله نبی علیہ السلام ته کس راغی چې لور می پیغله شوی دا بس نبی علیہ السلام پوه شو چې دای په نکاح ور کینو د خپل صحابي ته وی چې لاړ شه هغه چون کې ګیله تور وک نبی علیہ السلام ورسره غب مذاق لگاو ویل چې یا رسول الله د سې څوک به می چې مونږ ته لور راکړي زما د نبی صحابیو قربان تشستا د ټول پنن دور کې چې دا به حیا موجود دي دا هغه صحابي د یو یخته مقام ته نه رسید زمانه زری واقعیده او دا سکه چې دا با حیا مولیان ټول را ټول کدا هغه صحابي چې په کم غوشو کې خپای خو دي دا غه ته نه رسید زمانه عقیده پیغمبر علیہ السلام ورته مړه مخه پکې ګلال شاه پلان کې کوړته وایا نبی علیہ السلام را لګلې چون کې دا سړی دا خیال چې نبی علیہ السلام بزان لپاره رشتہ راولي چې کله دا لاړ دروازه وټکوله سړی ورته راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لګلې او ورته وای سلام او استاسو کور کې لور ده دا غي نکاح لپاره نو سړی خو چې نبی علیہ السلام بزان ل رشتہ راولېږي په خپل به وغواړي هغه خو په ما بس صحابي را لګل او شکل صورت نم ډیر خسته نه دي غریب هم دي ویزا ټیک د تل ګودري غزور زم د خپل خزي صلاح کوم خزي خواله راغی چې خزي نبی علیہ السلام صحابي را لګل زمنګ د لور پرشته پسې اراده د کور په سوري کې وکاته نو دا خزي خود سي شي نه کړ اله جیو د ګیره ده الو دا خو طالب دی ول جیو دا خو د کین طالب ستا په لور امتیازم نه کوي تلا را پاسې چې دا خو طالب دی د خو ګیره ده ما ته سړی ویل خواته میناستو ما ته مولانا صاحب زمان سخ پهلوان دي نو زور کتل اومه نو راته وی چې دی ګیرو والا لمغ خپل لونه نه ورکم دی ګیرو والا لمغ خپل لونه نه ورکم ما ورته د دې نکاح بل ساډو کیږي دی ګیرو والا چې باندې ورکړی و ور دکړو نه ویل نو تبه ورکې نو ما وی تا ورته ویلې کنه وی چپ خله جنس مایسو ما ورته وی چې سیب ګيري والا کستا کوړه وونګوري کنه دا تاسو خو چې دا کم شوی زومان دي قانون شکلونه تیار تبخیدي لکه مشکله چې ګیره وخره مشکیه ول ګیره نو چې ګیره ولا وخره چې لا چه شی بخکاری وکنا مسلمه کذاب خو عمرو ابن العاص چې کله لاړو وسنوي وحي خو نظر راغلی او ته الا غل سوره العصر نازل شوه د دې وخت عمرو ابن العاص مسلمان شوه نو تی واره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مثلا ما کذاب ورته وای د بزان الرحمن اليوم وای پمام د سی وحی نازل شوی دا امن ابن العصر ته وای چې تلګه واره نو هغه وای چې یا وبرن انت وزنان وصدرك امشکی ستا خود وغوونه دی یو د سینه د نور خو تیسه شازنه هیڅ چیزم نه وحقر وفقر ناس پالتو شي زینو اې د زنګل مګي ستا خو وغوونه دی او ستا خو سینا صرف دانو نور خو پکې سنشتا فقیر او حقیر شي عمرو ابن العاص ته څنګه صورت را باندې نازل شوی عمرو ابن العاص ورته ته پخپل وای چې دا کم غول دی وخوړ اتا سوي دا څه شي دا صورت دی تفیږي چې مشکی غریب دی یو مسلمه کذاب مال یو دغه د ازمان چې تاسو ته ګیرو والا وګوري جن کو شکر وباسي منګه خلا تاسو لیدلم نه تاسو بیا د خبرې کوي بهرحال خلک شته سیټ پنجاب کې نو خپل لور له خپل پرشتہ پسې ګرځي دیوبند تلال دیوبند پورې زبه صرف نیک انسان لور کو دا مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه چې وو د دا با وجدات سیکان دا به مسلمان شوی
او کور ایسته نو د په دیوبند کې سبق وایو نو مور به ورته دا قویر او پلار چې طالب سوق خزه در کې طالب سوق دا در کې الله په دا حدیث نورانیت کړو وې دې سید د احمد حسین مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب رحمت الله علیه په کلاس کې اته چې زه د خپل لور لخاون خو خوم نیک او سیټو مالدار نو چراغ صرف په احمد علي لاهوري سترګې خوږې شي په خوانه خلک دین کار او هغه به دین تکاته زمونږ دی به شانتی نو ګیره نشته جوړ به کې ګیره د جنې ورک کې نو د ځان څخه پکور کېړو اجازه ورته نشته کې نو د مرداري کمه نشته دنیا کې خه خلک هم ډیر شته نو ټینشن and no depression and no anxiety براج احمد علي لاهوري لوی عقیده فرمایي چې زما څخه خزي تکلیفونه تیر کړي کله چې بیا پلار کلاړ وای زما د نکاح په ورځ جامې نو پلار امور خو پریخ او کنه مسلمان شوه خدای الله شان دی نو ما جامو کې ولم بل او ښه جامې وي او یخني و سخته انسان خپش نو د نکاح ټیم مرانی زیو جامې مینه وچې دي پاک جامو کوي زناس نو اسخر میرا د بلاک کات حضرت فرمایي وای مال په شاته پاک چې نورم د باندې فخر کوم سیټو خو ایمان خو چې کله مو واده وشو د فراغت سره نو زما بیبي بچ د پلار کلاړه غیبت تاسو کده سیټ لوري دا غیبت څنګه زندگی ا مشهور ده کنه چې باچا اخیر مفتی صاحب تم سیټ خپل لور ویلی و وای چې کله لاړم نو د پلار په کور کې به صرف دا یو خبره کول شکر گزار خزه چې زما خاون خو مولا ده خو هغه سب په ما خوري چې را باندې ټوله دنیا نه خوري احمد علي لاهوري صاحب فرمایي چې زما په کور کې پاپتو اپتو ډوډۍ نه نو دا زماره بیبي شکر گزاري چې دا برکت راول چې پلاهور د لاهور په لار سر کې سوچا غوړی تیار شي د احمد علي کور تر روان دا زماره بیبي شکر گزاري و نو بهرحال بعضی خزي خو ناشکرۍ خو خیم پک نو فرمایي چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم را لېګل دا خزور ته ورشه خاونه ورته وی چیزي ویشله دا خو زما د لور لایق نه دی او زما لور خو د خيسته ده دا څنګه شکل دی زمون خدا خیال چې رسول الله ځان ته رښتو غواړي چې زمون لور ډیره خيسته ده بخپل به خلک راتلو خسړې به کوت مواشره کی خپل براتو ولهم فيها ازواج مطهره لاندې شیخ الحديث والتفسير شیخ سرفراز خان صدر نور الله مرقده هغه یو مسله لیکل عزیزانو دا مسله ذهن تواچوي مسله لیکل حضرت فرمایي چې کم خزا خپل خاون ته لباس استری کوي منز کوي او روجانی سی الله به جنت د خزو سردار وګرځي څومره اسانه ده چې خپل خاوند ته لباس ټیکو هغه ته پیزار ټیکو داو د سکوبي ټیکلی خوراکه پټیم تیار کو مسجد ته ولېګو الله بوله د جنت په حور سرداری ورکی زداوې ما چې څنګه د خلور د بار دا جهان خيسته کې دسی ول هغه جهان خيسته کا څنګه ول خاوند دلته ګوري په دین اسلام پورا وګورا چې کله په دین عمل کوي ستا لور ورسره جنت تلاړ شي کله په دین عمل کوي ستا لور د خاوند خدمت کوي څومره اجر چې خاوند دی دومره اجر ستا د لور دی څنګه هغه جنت ته ځي دسی ورسره ستا لور جنت ته ځي ستا لور به جنت د حور سرداری کوي موږ ولنا عقیده ګورو نه بل زمون خاندان کې وابیان یو رشتہ را لېګلو نو سړی لک شکی ما به جواب راوړي چې مولانا صاحب دی خورا شو زه چورته کله لاړم مارتل جی حضرت کی آباد ما ته چې رشتہ ورسکو ما یو کا وستا سره د مایزي خونمنه تاسو خپانه شي نو ټینشن نو انزایټي نو ډیپریشن ما ته عجیب خبره ما چې دا جوی دي زینم زنه کوم زما رائے نه زما خوخه نه زه بد عقیده غنم امت د فتنه او د فساد د دیو د وجه شکار شوه دي زمانہ کرای علی زینم
او نور ستا خپل خواخه ده که تی سپیله ورکې هم زین نه منې کوم خو زمانه چې درای واغسته زه دا وایم چې ښه کار نه پس دې خلکو ته دومره ټینشن ښه دی زه اکثر خلکو ته ما خو ډاکټر صاحب راغی مخکې مولانا صاحب څه خیال دی ما ورته ویل مال ښه خیال موږ نورو ته مال ټینشن ورکړو بیا بېغامه د شپې ویدي پوهېږې زما په مطلب نو دغه زنانه ده قصه مخکې ذکر کوم ډیر درته شیز نشم اوږدولی دومره لاړو د ګینټو نه خبره واوړېده هاویم داسې وشوه چې سړی پسې سړی راووته په صحابي پسې ورته وایي چې لاړ شه رسول الله ته ووایي چې زمونږ سلا نه ده ښځې خوښه نه وه هغې خو نه منو د ښځو خو دا قصې ډېري او دا رسمونه رواجونه ختم کوي زومیني سړی دی وایي نه لاړ دي بلکې مستحب خو پکې دا ده حدیث مبارک کې راځي ایحرى ان یؤدم بینکم فانه احرى ان یؤدم بینکم الکو جنې چې یو بل د مخکې نه لیدلی په دې نکاح کې به محبتي رسول الله علیه السلام وای یو ځل د خپلې منکوحې ته وګوري د چا چې نکاح کې د مخکې نه یو بل سره میلاو شي مخامخ دی یو بل یو نظر وایي چې کوم زګینو ته قتل جایز دي مخته پوته لاسو دینه نور اضافي نو دې ته قتل شته په شریعت کې دی وجنا نن دا د چې منګه الکو جنې یو بل ته خونه خای خو ابي جی به راغلی باباجي او باباجي او ابي جی درې ځل مخ کېت لرات لکېږي شپږ سو ځل روسته کېږي بیا 800 ځل د واده نه بعد کېږي دی وجنا څوک به منی ګانې کوي چې دا ډېر ګران کار دی یره چې دا خو نشو کولای مونږ نو تاسو په خپل ګران کړل کوم اسانه کې مشران تاسو ګوره سلور خزبم بل ورځ په کور کتابي خو مونږ په خپل ګران کړل 150 روپۍ باندې نکاح کیږي 10,000 روپۍ واده کیږي او زمونږ په ودونو کې سلوي اخلاقه 13 لاکه ټینګي کوي ورته دا وجه ده چې د 35 سال نه په بر زنانه 2 کال وړاندې 38,000 په پاکستان وس بسوي 38,000 نو 2 کال په کال کې چې نور 38 وراوړي دلی په کال کې بس نور 38 نو د 1,35,000 نه په بر زنانه د 1,30,000 نه په بر زنانه دا زمونږ نه بډایګانی کېږي دا خوارې خلینی ویل چوپړې ته به چاته بیا کېني ورندار به باندې ظلم کوي نه به ټول عمر خاني وي نه به ټول عمر مزي یو ځل به باندې سي پړې راټینګ کی بیا به پته ولګي خپل چاته پیغام ولېګه پاګلی خپل باندې ځان خص کور وګوره اے خاون کدی واخه ولی نه کنه مړه زری خلکو ته اکثر یو مثال ویم کړ خاون ډیر بهتر خو خزنه پیژني پیغمبر علی السلام ټول عمر د دې خزې څخه کوا چې لک شانتی باد دور سو کوي ما ستاب کور کې خو چرته چنه سکون آرام نه دلی د کم ورځ نه چې درواده کړی ما تبعید کارونه دی د خواخي خدمت د اندرور خدمت د لیور خدمت د سخر خدمت دا کیسه به تکي خو تاسو چرته سوچ کړل ته چې ضرور نه 2 کمرې کور 2 لويشت خپل حق غواړي او زمکه به دار کم په کور به می بند ته به دار ددا یعنی چې ترازی ضرور درته دومره پسترګو کې سور ده چې ته زما کدا شپې کې نو دا تا خپل حق خوري استغفر الله یعنی داسې دور دی او د سیرونو مولیدو چې زمکه به درکما بیا به زما کور ته ګورې ناراضي شتا او هغه خاون ته شل کمرې کور پریخې دی پټي درته پریخې دي خپل روپۍ ستا جوړې ته درولي خزي عيش کوا عيش زندگی تیروا جوړې کوا غم کوا خادي کوا مزه کوا چرچې کوا هغه خاون مونږ پریخو دو ناشکری ده خاون ډیر اعلی ضرور نه ډیر خدي د پلار نه ډیر خدي د رشتہ دارو نه خاون ډیر خدي د واخه په شان کولی نه دار اټینګ کوي برحال عزیزان اصله صحابي رخصت کو صحابي چې کله رخصت شو
نو دا سړی کور ته رانه وته دا جینۍ دنه په کمره کې و راوتله وی بابا جان څوک راغله ورته وی لور ستا د رښتې د پر رسول الله صحابي را لېږله خو زما د مور د پسلا رانه وی چا را لېږله جینۍ و جینۍ هاي هاي وی رسول الله را لېږله خزه ورته وی ښا دا جینۍ زما د پر رسول الله سړی را لېږله ستاسو خوښ نشو ستاسو د اډو نه خوښ چې د الله نبی زما د پر خوښ کړ دی زما خوښ دی ورشه اقرار وکړه مور ورته ډېر وی چا خو داسې دی داسې نه منم مور ستا ورشه بابا د الله رسول زما د پر دا رشته خوښه کړ ده هغه په لار کې روانو خپه خپه ورته دی خو ودرېږه چې ودرې زما بس زمونږ رشته قبوله ده ته لاړ شه نبي علیه السلام ته وایه چې هغې رښتیا ایکسپټ کړه اچ کله لال بیا نبی علیہ السلام سوار کړ چې خپل واده تنظیم جوړ کول چونکی سره سشتنو د واده تنظیم را جوړ شو بازار تلار سامان اغستو واده د پارن چغه شو چې رسول الله غزا ته تل جهاد لال هغه پاروپو سوداګانی وانه غستې د وادو هاي چې د الله نبی ورسره دومره مینه کوله نو د دم ډیره مینه ون ورغه زغره او تورې واغستو اسو منډه کړه د جنگ میدان تلار کله چې جنگ وشو زمانه بي صحابه فتح حاصل شو پلان کې صحابي پلان کې دائم پکې یاد کې چې دا صحابي خلک ورته یا رسول الله غله خطا پیسې ور کړې وي د واده سامان اغستل واده پروګرام را جوړ دی هغه دلته سکه نبی عليه السلام وینا لاړ شي وی ګوره کله چې کو ته د کافرو په میانس کې پروتو سو کافری مردار کړي شهید هاي زمانه بیلم پی جړا ورلوي جړ اے مسلمانانو مطلب می دا ده زه خدغه موضوع اس نه بیانوم خو زنانو په خپل باندې هم د رښتې پیغام ورکړي چې خرشته میلاوش هغه طرف ته برجحان کوي کنه موږ ډیر د ځلی دلی چې دالو به ټوکی کړي چې دا خو غریب دی جیو دا خو په عمر کې غټ دی یا خو د ګیره دا بیا الله په چرسیانو هروانیانو باندې راچین سم یخ کوي او که تاسو پته ولګی ما خپل واده نه دی کړی خو سپینه خبره ته کوم نه می نکاح کړ ٹھیک ہے ما خپل نه کړی نو ما به کیسه شرم نشته الله چې عالم ته کوم خزه ور کوي د په تمام معاشره کې د چای او شکر دې چې د خزي الله علماء ته ور کوي حیا پکې بیل حسن بی دوه حسن پکې جامې دوه حسن پکې د دیوا جنې جامې یو پکې د حیا د واجنې دویم نمبر د دین صدا اٹیش د واجنې دریم د دینکار خلکو د خدمت د واجنې کم خلک چې قال الله وقال الرسول وي داغه په مخ کې به الله تازگی داغه په مخ کې به حسنني دا زمانه به نظر الله امرا سمع مقالتي څوک چې زما حدیث واوري څوک چې زما دعوت واوري زما الفاظ واوري زما کار نه خبر شي او خلکو ته ویسي ورته پیش کی الله به هغه انسان مخ همیشه تر او تازه ساتي څومره خلک چې د دې اٹیچ الله به هغه مخ هم تر او تازه ساتي دا زنانه الله د علما سره اٹیچ کړه د دې په مخ کې به حسن او جمالي د دې په زندګۍ کې به سکوني چین به آرام به یو به بل به دا می تزکوي چې ما خپل چرته نکاح نه وکړ چرته مې نه کړی چې د سره مې نه کړی نو دوا دا پکې کله دی جنې پیغام ورکړي کله ور تعالی پیغام ورکړي ٹھیک شو او چې چام درته پیغام درک بد به نه غني زمانه به خپل صحابه ځان څنګه اٹیچ کول د نکاح او مقصدی محبت چې موږ د محبت د پار رايوځي شو چې خلک د ځان سره بد نه فسادیان نه رسول الله علیه السلام د دو صحابه خپل مرګلو لونه وکړي او غیر ځان سره اٹیچ کړو نږدې کړو د صدیق لور عائشه وکړه د صدیق لور عائشه وکړه او د عمر لور حفصه وکړه دا دو صحابه ځان سره په دې طریقه رايوځي کړو او هغه دوه لونه خو نه وي نو خپل لونه ورکړي عثمان ته ام کلثوم ورکړه دوه لونه عثمان ته ورکړي او خپل لختي جګری حضرت علي ته ورکړه خپل لونه نبی علی السلام ورکړي او چانه لونه وکړي نو د ځان سره رښتې او ذکر رسول الله چې دا دومره رښتې کړل دي دا په یو مقصد دي کله به قومونه رايو ذکر کول نو هغه الله اجازه ورکړه په خپل یو نکاح نه کړي هر نکاح هر کار هر قدم د سترګې را الله په اجازه به زمانه بيکا
الله په اجازه ان اتبع الا ما يوحى الي اتباع دې ته وي د غواغه یو کلن بچي په خپل مور په روان کینو پردي کور ته زی پردي ډیران تورزي پردي فصل خوري نبی عليه السلام دا تپوسم د الله نه کوي چې الله د دې کار سوجه د چې تماته حکم کې فورن پس زما واستانه بي روان دي کار کوي ان اتبع الا ما يوحى الي الا کتم دریاب ته دنګې زب دانګم الا کتم سپوږمۍ ته خېجه زب خېجم الا کتم عرش ته بوزي زب درزم کتم عرش ته بوزي الا کتم غزا ته بوزي کته طائف ته زبزم اذان تابع کړو نو چې به نکاح کول نو دغه مقصدونه وبکیو چې خلک به ځان سره نږدې کول نو موږ چې وای سلور نکاحګانی وکي سرونه مرک شي خوار سرو په دی وجه وایو چې ډیر خلک بس په رشتہ داري کې راشي او چې رشتہ داران دي ډیر شي نو جنازه به دي غټه شي او چې جنازه دي غټه شي ثواب به دي ډیر شي مقام به دي اوچت شي الله به دي وګ اب یا سمجھ میں کیسا دلیل ہے نو دوانه طرف ته تاسو پیغام ورکوي ښا رسول الله حضرت علی ته خپل باندې خپل لور د جنت د خزو سردار ورکړي نو دی وخت کې ډیر خلک د سی چې دا غواړي چې خپل لور چاته پنیکا ورکم خو په دې وجه ورته نشي ویل چې زما استاد پښتنو په کورونه کې غلط د خواخي او د اندرور دومره مردار زبان دی دومره په غلطه طریقه استعمالي ک چرته یو سړی یو چاته خپل لور په خپل ورکړه دغه د دې خاوند د کور لیور یا خواخي یا په دغه کور کې چې نوري کمی زنانای ک معمولی شانتي چرته دا خزه یو خبره وکي هغه ورته تی خو موږ له خپل راکړي زمونږ دی غلط خلو زمونږه کورونه تباہ کړو زمونږ دی غلط رسمونو ریواجونو زمونږ نوجوانان د وطن نو ورکړو زمونږ ذات تباہ برباد شو زمونږ اسلام ضایع قلار تنشي کې ناشته من سلم المسلمون من لسانه و يدي کامل مسلمان هغه دی چې هغه د جبه او د لاس د zarar نه بل ته نقصان نه هغه تعالی خپل لور په خپل درکړه وستا خور او ستا مور او ستا رور دا ورته یاري چې جی ته موږ له خپل باندې را کړی په دې واجب باندې سوق جنې کور والا خصوصي په خپل باندې جنې چاته نه ور کوي هلکه څومره خبره د چا کمالک خوخي دی ورته به ویل جی زما لور د پکور کې پیغله کته ته ضرورت راشه د سیبنه کې د مخکی مسلمانان کې همیشه دا تاریخ چلیدل زما لور دا راشتي وینا زیتا ته درکول غواړم مور پلار دی راولي که چرته مثال زویم ما یو چاته د سیوی چې زما لور دا او زیتا له در کوم کستا خوخه شو نو بیا ورته ستا اجي سه ستا خزا ستا لور ابوي چې ته خو زمونږ رور لا او خزا به ورته چې نماز ویله خو ته په زور ور کړی من خو تنه کول نو دا خپل سم نه شي خوځولې ته مسلمانې پیغور زما د ټولو نه غاټه ورانه د دوه قسمه خلکو سه یو چې پیغور ور کوي یو چې دا ګیلې کوي دا قسمه خلک په تاریخ کې باندې چې درې کله په خپل باندې نو بیا خو په سر ګرځوا چې موږ دې د تکلونو نه خلاص کړو انن به سوزل پرشته پسې خو صرف په دې یو وجه سو کلور په خپل چاته نه وای کنو ډیر خلکو په ذهنونو کې دای چې ز خپل لور چاله ورکم او دا قدرول ډیر مکوي ما یو کس خپل باندې نکاح پیغام وای چې زه خو تعالی دلې کدي نور نیم لیدل زما په یوټیوب کې کورسونه چلیږي تصویران می چلیږي خلق می پیژني لہذا هغه د نن 4 سال مخکې وک 3 سال مخکې قصه ده مزه رشتہ کول غواړم راکې مای بس دومره قصه شو زه تار زمواري علم است تکلیف بنای زما کور کې لاس راسي زه نور خلکو په شان په خپل می پیغام درکو زبان کا پکا انسان مالک د خواخي ما ته وی چې 2-3 ورځې راته وی 3 ورځې بعد را پس ټلیفون وکړ چې یار مولای صاحب خیال یو چې قدر اول یاره مولای صاحب قاری صاحب مړ ساری هغه وخت زما ګیرم نو وای راته چې مولانا دسی خبره ده چې جنې وړه ده حالانکه وړه چار عجیب خبره ده زی وسنه یم دومره وضاحت نه کوم خاصه هغه د خلکو قصې چې دا مال ز چلو چې وړه ده الله دې غټه کې الله دې ورته خکور ور کې الله دې خوشاله ساتي
ما ته نه پریدا ما ته بیرته ما موبایل کټ کو بیا را په واتس اپ کې میسج راغی ما ته وای چې نه ستانه به څوک مانی کوي خو صرف مسله دا د خپل پرسنل واقع ذکر کوم چې پته تولې خبره دا چې لږ وخت صبر وکړه مال نه الله دې نه کی ما وی چې د تزستن و مال په قلاره کې نه الله دې ول خپل امزول ورکی او زه دانه کوم چې تاسو ویم چې 2 کال صبر وکوم 3 کال صبر هغه دینه 3.5 4 کال پکې تیر شو په دې مابین کې مام نکاح نه د کړي خزلیر اله تور کړل الانکه دا خبره خانه ده واقعیت د کوم خبره چې مشهور ده د سیټ سیب نو دا ماته بخپل باندې سوزل د نکاح درخواست راغله ما چې مخکې دا ویل چې ډیر خلک په دنیا کې شته خو ځله چې انسان چې یو ځله تور شي دی شي نه بیا ورته ډیر ګران خبره ده دې پالتو دا بس خبره ما غنه دا تاسو صفه خبرې ډیر به زیاره یو کال بعد بیا ټلیفون کوم مړه کیږي کنه ما ورته ما ته مخ ویل چې زما یو پیر خبره بس قصه ختم چې ستن پته ته ولګي الله په دې شرمونی بیا خلک وراچي چې بیا ایست جاړ شپه ورځ بهرحال عزیزان په نکاح باندې خلک د ځان څخه خلک اٹیچ کی رشتہ داری په نور مخ په وړاندې لاړ شي نو په دې وخت زمونږ په معاشره کې اکثر خلک بل طویل هم شي خو بهرحال ډیر خلک هم شي چې تا خپل لور چاته په خپل باندې ورک شاید چې قدردان خلک ډیر دنیا کې شته ستالور په خپل سر باندې ګرځي هیڅ کمه ورته نه زه درته چیلنج در کوم چې خوشاله به ساتي دا نکاح دفترونو دې تر پیغامونو مليږي په خپل الک خواخ کوي او په غلی شانتي ورته وایا کدي خواخې زب تخپل لور در کم ترشته راولېګه کدي نه خواخنو بس په خبره باندې لاس کې دو چاته مو اګنو چې ته سړی خوخه خو به خی نو دا می طویل چې واز د الک د طرف نه پیغام نه زی پجنې پسې چې تاسو تم خالق پیدا شو نو پسې پیغام ورولېږي هغه الک ته وایي دویم یو شی واجب دی قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم مہر او په حدیث د جابر کې د دې مقدار شته لا مہر لاقل من 10 دراهم د لاس درهمونو نه کم مہر بنئ لاس درهم نن وخت غالبا 7000 روپۍ د دې راځي 7000 روپو نه کم مہر به پکې نه دی وستاسو په خپل چیکا فوکې چې نور بسې خو زمار زین مطابق ما اندازه لګول او زیات چې څومره خو په دې وخت کې کم کوي دا 15 تولې سونه چې به تکې دنا غریب 32 لک روپۍ څنګه پیدا کوي پوښي 15 تولې سونه خو په امریکا کې وسړی کیږي نو نکاح آسان په دې باندې کوي چې دا مہرونه نه دي کم شي چې مونږ اضافي کړل دا تلری کوي بس په آسان باندې اسانه طریقه باندې یو خداسي صورت چې کله دوکه نو تاسو ته اوسمکه ورته ولیکي دا په دې بنیاد لیکل کیږي چې دوکه ونشي خو چې خالق نو بیا غم چي زکه چې اسینو دا اخلاق خو تول اخلاق بد کی چې تورته اخلاق بد کی اخلاق ول ته څنګه بد کی چې هغه بیا استاد دی لور ته خل ګوري چې ته په ما باندې خرڅ کړي لکه نن سبا خلک خرڅي یوازې مہر کې 3000 ولګدي دا شی چې له کنټرول شي په دې باندې اهلي علاقې خلک نظر او قدم اوچات نور چې چا واسي ادي ور په خپل واس باندې ډیر شي وکي او مہر ګوره د سینما ماپ کې څنګه موږ په دې معاشره کې غلطه مسله روانه ده چې جی بس منګ ول بیا وکړو چارته نه مہر براوړې د سبې کېدی چې جنای وس زمکینه وشتو کسوځاو یو کبیر ته خاون تور کا مہر دې مونږ ته معاف په قلار کې نه د ځانم دین جوړ کړل دی ډیر خو د چې د دوکې پسرو باندې نه کوي راودي شرم منګل ناراضي د الله سره دوکا کو یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون کله چې دا دلاو پات شو اول نمبر به د خزي مخر ورکای کني ولا ورکړي د مال نه د جیداد نه اول د خزي کنو نه کیږي وصیتونه هم نه کیږي میراث هم حرام دي اول به هغه ته ورکړي دا د خزي حق دی کم کیده ورته ورکړه د مخ کې
موږ د سې نکاحګانې تلل چې مهر مؤجل 10,000 پاټیم کې ولا غست او مؤجل په نیټه باندې به ورکه کواري ورته نه کو دی له پکارداري چې د کلیو د علاقې خلک یې سم دا د دوکي ودونه ختم دا څه شروع شوه د زمونږ لار چې سپینو زرو له سرو زرو وبو ورکه پردی لور تباہ او برباد بیا ظلمونه هم کوه او یا را واده کړه او بیا ورته مال راکې زما پکات کینه په قلا شکل دی ورکشه او یا ما ته معاف کو څنګه ته معاف چلو جی ما ټولي دنیا ته ټوله دنیا معاف کړ د زې پس یو بل په کورون ورځي زما بخلو معاف کیږي تر راوړو مخې ته ورته کېده کاغي ویل چې هو جی سړی دا والا ما تعالی در کو بس قصه ختم هغه قبول کې اکسپټ تاته دوباره کو بس قصه ختم دا قشان عیسایان داغي 2026 سال وشو او هغه چې نکاح کوي دا د نکاح مستحبات او سنت درته یوسم خبره ختم هغه چې کله نکاح کوي نو نکاح په چرچ کې کوي کله باچا لور د باچا زوی ته ودیږي چرچ ته برازي او زمونږ نبی مونږ ته صفاوي اعلنوا هذا النکاح د نکاح اعلان نمبر 1 دازي کول په ډک مسجد کې وجعلوه فی المساجد او مسجد کې دان نه کول نه زمونږ د مسلمانانو بیا خصوصا پښتنو پنجاب کې لا خلک خدي اسلامی طرف کې نکاح وکي یا مسجد کې وکي او زموږ په پښتنو کې به تاسو ته ډېر کم میلاوي دی خو پرې د دې چې ډنګ ډنګ پکې وکي او حد په ګډه خوان کوي غم په جړه خوان کوي او جهنم پتا خوان کوي جهنم پتا خوان کوي چې واده په ګډه خوان کوي غم په جړه خوان کوي جهنم بستا سه خوان کوي په قبر کې به ماران ستا سه خوان کوي ټینګ چورته زمان نبی فرمائی اعلان وکي په ډک مسجد کې وتړی چې تمام خلکو ته پته ولګي چې څوک په پلان کې بیا داوانه کوي څوک په دې پلان کې الګ داوانه کوي چې په مسجد کې وشوا برکت به دای چې د دې خجینې طرف ته هم خلک بیا نه ګوري چې دای ورکړل او دې الګ پس هم جنہ کوي نظر نه اړي دا د حفاظت یو طریقه ده عیسایان به په چرچ کې کوي او زمان نبی ماته دومره خپل دین راوړل او ما غمیشن پریخره چې نکاح کومه په شادي خال کې به کومه او یو خیر الولیمه یو شر الولیمه خیر الولیمه دارا چې غریب او مالدار دوانه ورته راشي خصوصا مالدار نه غریب مزدور دل تراشي فقیر راشي شر الولیمه دارا چې صرف مالدار برازي چې دا غله کوي نه او خو کوله واسکټ هغه سه پلاس کې ګولولي پاپانی ولي را رواني ټینګ 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 خیر الولیمه دارا نیکو کار خلق راشي رشتہ دار راشي کسر اولیو کنه چې دا ولیمه وخري او ما ته چې شی جوړ کړي چې څوک سره اولیاء دا شیزونه ختم کړي په خې طریقې نکاح وکړي او په نکاح کې خصوصي د عقیده او د عمل خیال ساتي اسنه چې خپل لور د شي استوار کې چې اولاد ته پیدا شو پیتنه نه د خلکو ته نو خې انسان د خپل لور د پارکاتو او الګ دینکار خزو مدرسې جنہ کوي نظر ډېر سخت مخالف یم دینکار خزو ګوري دا په اختر طریقه مدرسې جنہ کوي پتان دروله نن سواله به کې ماته چاو خو د چاغي کوم ټیک ټاک کری ښا نو تزان له دینکار خزو ګوره بیا خصوصا ز تاسو ته مدي غرونو کې دینکار خزو په دی وجه باندې چاغي د موبایل نډيري لري ساتي یعنی د سپین صفا پختون دادا اولاد وګوره الله جل جلاله د مجلس مبارک کی واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين